صحابي وي حضرت عبدالله ذل بجادین رضی الله تعالی عنه دا یو دای صحابي دی عزیزانو دا واقعه واروي چې ما تعالی لږ درد راشي لږ د الله د محبت ذوق راشي لږ جذبه راشي په ما او تا کې چې د الله محبت هم حاصلول ضروري دی که نه دی ضروري الله اکبر که دلته په آی میراث ذلیله کې آیا ذلیله ده ذلیله به یو کم په الله نه وزړېدو والله به په دنیا کې هم ذلیله یو په قبر کې به هم ذلیله یو په محشر کې به هم ذلیله یو و د دې صحابي واقعه ته غوږ ونیسئ دا صحابي څه یایي صحابي د مدینې منورې دی دی د غره سړی د نبي علیه السلام تذکره یې واورېده چې کله یې تذکره واورېده بس نو زړه یې وغوښت چې ما ایمان راوړی ورغی پټې ایمان راړی چې کله ایمان راړی د کول والا په خبر سو ورونه قریبان په خبر سو چې کله ګرد په خبر سو راویې غوښت چې دلته راسه عبدالله ها عبدالله تا ایمان راوړی دی پر رسول الله باندې ما بالکل ایمان راوړی دی الله اکبر اوس خبرې دوی دي پر ده باندې ایمان راړې او که ایمان ایله کوې که د ایمان باندې راوړی دی له کوره به د باس که د ایمان ایله کې د دغه کور سړی به دغه کور کې به یې عبدالله څه ورته یایي الله عزیزانو چې کله د الله محبت زړه له راشي د الله د رسول محبت راشي دا نور شیان بیا ګر اسان وي عبدالله ورته یایي چې نه زما کور نه دی خوښ زما دا ځای نه دی خوښ زما صرف الله د الله رسول خوښ دی الله چې کله یې دا ورته وویلې اکا یې دی خبیثه سړی و د سخت بړه زړه والا سړی و نو اکا یې راولیاړ سو مضبوط یې ووهئ چې کله یې ووهئ کمیس یې تس کوي پرتوګ یې ځین وکښئ لغړ بغړ یې اله کوي الله اکبر کبیره و دی څه ورته یایي یایي زه ځاته غایب سه له کوره ځه خه ووځه نه زموږ یې نه زموږ وې ځه زموږ له علاقې ځه ښه ځه غایب سه حضرت عبدالله راووتی نو په کم حالات کې به یې وهلی هم دی او بیا یې جامې هم ځین غورځولی دي چې کله راووتی را روان سوی مور یې له شاله خوا پټ یو ټیکری وراړې ورې کړي ول زوی دا درواغ ځلې چیرې که ځان به په پټ کې نو دی چې کله ور روان دی د الله رسول ته پته ولګېده چې زما عاشق را روان دی د الله د رسول عاشق را روان دی چې کله وراغی نبی علیه السلام صحابه ورسره ناست دی هلته دی را روان دی نبی علیه السلام ورته ګوري خاندي غاښونه مبارک یې سپین سول صحابه هم دی ځله وکتل چې دا نبی علیه السلام څنګه ناولده سړی دی چې بیا داسې ورته وکتل او بیا یې وخندل نو دا هلته چې راغی د الله رسول ته وویلې عبدالله ور ای د الله رسوله ما هر څه ایله کړي دي زه راغلی یم ستا پښو لره الله اکبر او څه ورته یایي نبی علیه السلام به څوک ورغی هغه یې زوی هم وی هغه یې ورور هم وی هغه یې قریب هم وی په اصحاب صفه کې واچوئ چې ته هم ذات زده کوه یا چاته حدیثونه بیانوه زما خبرې دي زده کوه نو چې کله د علي وی بیا به یې وار په یو غزوه باندې روان سوی الله اکبر تر دې له مخه د دغه سړي په زړه کې دومره د الله محبت راغی چې بس هر وخت به پر زړه باندې الله الله یو ورځ له مسجد راوتی ول الله 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 چې کله دا الفاظ یې وویلې هلته عمر په جوش کې راغی ول دا چیش کوي چې دغه په زوره زوره الله الله کوي نبی علیه السلام ول به دغه کار مه لره دا سړی له ریا نه دی دا له زړه درد دا هلته په زړه کې د الله عشق محبت دی د هغه اظهار دی نور یو شی هم نسته بیا چې کله دوی جهاد له روانو بیماره سو نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنې له ورغی ابوبکر پوښتنې له ورغی دی هلته په خیمه کې پروت وی آخري حالات وی نبی علیه الصلاة والسلام یې سر راواخیستی پر زنګانه باندې کښېږدی چې کله یې کښېږدی د سهه وختله الله اکبر چې کله یې وختله نبی علیه الصلاة والسلام ول د عبدالله قریب یې نسته نه پلار سته نه ورور سته قریب هم رسول الله دی او پلار هم رسول الله دی کور هم دغه دی هر څه یې له کړي دي نو چې کله ورته وویل اوس غوږ ورته نسئ اصل خبره دلته راغه چې د الله چې دنیا د ایلکه هر څه د ایلکه د الله په محبت کې اوس یې نتیجه ده ګوره الله اکبر اوس رسول الله فرمایي چې د عبدالله د کفن باندې بس وکاستو کفن بل شی مه ورکوئ د ازما ټکری در واخاستو ګورې هلته لغړ بغړ کوي لیکن ټکری د چا هغه منده کوي د رسول الله ټکری منده کوي په بدل کې د الله په محبت کې د الله د رسول په محبت کې ټکری د چا دی د دواړو جهانو سره دا دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیا چې کله غوسه ورکړي نبی علیه الصلاة والسلام قبر له ورغی چې قبر تیار سو ول دا عبدالله سوکه سوکه راکښته کوي چې خوږ یې نه کوي الله چې خوږ یې نه کوي عبدالله سوکه سوکه راکښته کوي و قبر ته نبی علیه الصلاة والسلام په خپله ورکښته سوی چې کله ورکښته سوی ول عبدالله راکوي چې کله عبدالله کښېږدی لاندې په ډورۍ کې الله الله ول ای الله زه له عبدالله ځه راضي یم ته ځه راضي سې دا څوک یې دا رسول الله اعلان کوي د څه قرباني کړې وه
د هر څه د الله په محبت کې د الله د رسول په محبت کې هر څه یې کړي ول. ولې الله زل عبدالله ذاخر عظیم تل عبدالله ذاخر عظیم سے الله صحابه کرام چې دا کوي وارو دي اغام په جوش کې راغو چې یا الله. حضرت عبدالله ابن مسعود فرمایي الله اکبر کبیره، کاش کې چې زه د عبدالله پر ځای باندې عبدالله مسعود په دا قبر کې پروت وای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ویلی وای. دا څه شی دی؟ دا په زړه کې د الله محبت راغی، د الله د رسول محبت راغی، هر څه پاته